मरकजी मुस्लिम लीग जिंदाबाद जिंदाबाद। मरकजी मुस्लिम लीग अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बाद। मोहतरम ورونو د الله رب العالمین په فضل او کرم سره پاکستان مرکزی مسلم لیگ په سیاسي میدان کې قدم خیره د دې د پاره چې 15 کال وشو چې دا ظالمان قبضه ګروپ والا مختلف جرایم پیشه خلک په موږ باندې مسلط دي. نو الحمدلله موږ مخکیم خدمت کړي او بیا هم خدمت کوو، ولی چې زموږ نعره ده हमारी सियासत खिदमत इंसानियत। इंशाअल्लाह د कम मकसद د پاره چې پاکستان جوړ شوی و، نظریه پاکستان ही बकाए पाकिस्तान है। هغه وخت کې مسلمانانو دا نعره والی و چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله محمد رسول الله. نو انشاءالله موږ دا عزم کړي، پاکستان مرکزی مسلم لیگ دا عزم کړي، دا اراده ده زمونږه ک رب العالمین په مدد سره او دی عوامو موږ له ووټ راکو، موږ له د خدمت موقع راکړله، نو د الله په فضل او کرم سره به ان شاء الله تعالی چې د دې ملک کم مسائل دي د الله په فضل او مدد سره به موږ د هغې د حل کولو کوشش کوو. ځکه چې د لا اله الا الله محمد رسول الله هغه اسلامي فلاحي ریاست لکه چې زمونږ یو نعره دا هم ده چې हमारा عزم عالیشان اسلامي فلاحي پاکستان. نو ان شاء الله تعالی که چېرته دې خلکو د پاکستان مسلمانانو عوامو په موږ باندې اعتماد وکړو او خپل مهر په کرسۍ باندې ولګاوو، نو ان شاء الله تعالی چې دا کم مسائل دي، کاغه د صحت مسله ده، کاغه د تعلیم مسله ده، کاغه د بجلی مسله ده، کاغه د ګیس مسله ده، کاغه د نوکریو مسله ده، کاغه چې د ارزانۍ مسله ده، او کاغه د سرکونو او د ویڼو او د کوڅو مسله ده. اگر چې د دې احسان په عوام باندې نه دی پکار، ځکه هر ایم این ای او ایم پی ای ته د دې لپاره فنډ ملاویږي، دا د عوام حق دی. نو ان شاء الله تعالی موږ به دا حقدار ته رسوو، ځکه چې موږ د کرپشن نه بیزاره یو. موږ غواړو چې د دې ملک نه کرپشن ختم کو، قبضه ګروپونه ختم کو، موږ چې د کرپشن او د غلا مخه ونیسو، موږ چې د دې ملک نه واقعي هغه ریاست جوړ کو د کم ریاست بنیاد چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې خو، او یا د ملک د هندونه موږ په دو قومي نظریه په بنیاد باندې قائد اعظم محمد علی جناح چې د کم ریاست د پاره جدوجہد کړو، او علامه اقبال چې د کم ریاست د پاره خوب لیدلی و. نو ان شاء الله پاکستان مرکزی مسلم لیگ دا غي قائدینو دا غي کارکنانو دا عزم کړی دی چې ان شاء الله تعالی موږ به د پاکستان نه هغه اسلامي فلاحي پاکستان جوړو د کم بنیاد چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې خو. زما تاسو ټول مسلمانانو ورونو ته اپیل دی چې د خلکو باندې تاسو بار وازمایلو، په مختلفو نومونو باندې مختلفو پاټو ته ځي او پاټۍ بدلوي، کرسۍ ته ځان رسوي د دې دپاره چې زه کرسۍ ته ورسمه، قومي خزانه لوټ کړمه. لیکن د الله رب العالمین په فضل او کرم سره موږ دا عزم کړی، موږ دا عهد کړی، زموږ دا ایمان دی چې موږ ته کرسۍ ته د دې دپاره ځان رسوو چې د دې قومي خزانې حفاظت وکړو او دا حقدار ته ورسوو. ان شاء الله الحمدلله موږ له رب العالمین نشانم کرسۍ راکړی دی. ستاسو خدمت کې یو ځل بیا دا اپیل دی چې خپل مهر په اتم پرورۍ باندې په کرسۍ باندې ولګوئ، نو ان شاء الله تعالی بیا به دا جړا او فریاد څوک نه کوي، ځکه چې د الله د نبی حدیث دی چې کوم قوم سرکشه شي د ظالمانو انتخاب کوي، الله ظالمان په هغوی باندې مسلط کي. نو زمارونو دا خلک تاسو بار بار وازمایلو، راشئ ننو دا خپل ووټ دا خپل رای د پاکستان مرکزی مسلم لیگ په حق کې استعمال کوي. ان شاء الله تعالی دا ایماندار خلک دي او بیا به د بره نه د خیر فیصلې راځي. وما علینا الا البلاغ. مرکزی مسلم لیگ کے اب نوجوان تیار ہے.